راشد خان د افغان لوبډلې یوازینی لوبغاړی دی چې په 4 توپونو باندې 4 وکټې ترلاسه کړي دي. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. په 20 اوریزو نړیوالو کرکټ سیالیو کې 15 داسې توپ اچوونکي دي چې په 4 پرلپسې توپونو باندې 4 وکټې ترلاسه کړي چې یو پکې راشد خان دی. د راشد خان ترڅنګ د سریلانکا مالینګا، د آیرلینډ کامپر، د ویسټ انډیز هولډر او د لیسوتو وسیم په دغه ریکارډ کې قرار لري. راشد خان دغه کارنامه په 2019 کې د آیرلینډ پر وړاندې لوبه کې وکړه چې نوموړي په پرلپسې 4 توپونو باندې د آیرلینډ لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول. راشد خان د 14 اوور په وروستي توپ بریالی شو چې نوموړی د کیون اوبراین وکټ ترلاسه کړي. له هغې وروسته 18 اوور محمد نبی ساخیل ترسره کړ. راشد خان بیا د 18 اوور لپاره انتخاب شو چې نوموړي د 18 اوور په لومړي بال باندې ډک رول له مخې پورته کړ. راشد خان د همدې اوور په دویم بال باندې ګیتکات هم وسوځاوه. دغه کیچ شفیق الله شفق ترلاسه کړ، خو په لومړي بال کیچ به محمد نبی ساخیل ترلاسه کړی و. نوموړي د دغه اوور په دریم توپ باندې هم وکټ واخیسته. سیمي سنګو چې نوموړی د راشد له لوري LBW وسوځېده او په دې سره راشد خان وتوانید چې په 20 اوریزو سیالیو کې په پرلپسې 4 توپونو باندې 4 وکټې ترلاسه کړي. راشد خان په یاد سیالۍ کې په 4 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره 15 آیرلینډي لوبغاړي سوځولي و او 2 وایډ بالونه هم ترسره کړي و. بل توپ اچوونکی ضیاء الرحمن چې په 4 اورونو کې د 42 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي سوځولي و، خو سید شیرزاد، شرف الدین اشرف او محمد نبی ساخیل په وکټ اخیستو نه و بریالي شوي. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 20 اورونو کې آیرلینډ لوبډلې ته د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره د 211 منډو هدف ورکړی و. محمد نبی ساخیل په 14 توپونو باندې 81 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.